الله الرحمن الرحیم. ارشاد مې نامه ده او د لزاکو اوسېدونکی یم، سابقه ناظم یم. یو خبره پرون چې کوم دی شوې ده، یو واده و او په هغې کې چې کوم دی ستوت و می وشو او په هغې کې چې کوم دی دا یو کس دا کم قاتل چې دی دا راپاڅېده او دا هلک یو جوان یو ښایسته ځوان چې کوم دی هغه یې ویشته او هغه چې کوم دی وفات شو. افسوس په دغه خبر هم دی چې لکه مطلب دا دی مونږ خلک بیخي بې بدې چې کوم دی تماچه راوالو او د بل کور هغه خوشحالۍ او د هغه هغه ارزوګانې او د هغه ټول دغه ختم کړو. دا هلک چې کوم دی دا د پلار یو زوی خو نه دی، درې زامنو د ده نه مشر چې کوم زوی دی هغه لیونی دی. د ده چې کوم دی پلار په دواړو لاسونو باندې شل دی، معذوره دی او یو کشر زوی دی او نورې ټولې چې کوم دی لوڼه دي. د انتهایی غریب غربت دی چې د حد نه مطلب د زیات غربت دی. د هغې باوجود د هغه دغه د مزدورۍ یو زوی او هغه دغه د مزدورۍ یو زوی او هغه چې کوم دی دې ظالم په ډزو ویشته او هغې د دې دنیا نه چې کوم دی ورک کړو. زه افسوس کوم په دې چې دغه باندې زه ستاسو په واسطت باندې دا دی چې کوم دی زموږ SHO صاحب را رسېدلی دی. زموږ د دې ټول کلي صرف او صرف دغه یو ډیمانډ دی چې دا ظالم دا قاتل دی ونیولی شي او ده ته چې کوم دی سزا ورکړلی شي، د ده دی چې کوم دی دغه وشي بانسید کړی شي او د دې کم دا پاسماندګان چې دي د دې د مکمل دادرسي وشي چې SHO صاحب لارې مخامخ ولاړ دی. زه دې ته دا یو دغه کوم چې داسې یو خبره را نشي چې څوک ووایي چې دا غریب دی ده سره دا کیس د پولیس د طرف نه یا د حکومت د طرف نه هغې سره یو زیاتي وشو. نو دغه یو خبره ده او زه بیا هم دې کلي ته هم دا یو خواست کوم چې الله خاطر وکړي لکه داسې خلک مه راولئ دې خپل کلي ته چې هغه مطلب دا دی زمونږ بېعزتۍ کوي، زمونږ غریبانانو باندې دغه کوي غونډهګردي کوي. داسې خلک مه راولئ دې کلي ته، داسې خلک ځان سره مه پرېږدئ. دغه یو خبره راغلې ده او مونږ ته SHO صاحب یقین دهاني راکړه چې انشاءالله ما په دې کې خپل کار کړی دی او کوو به. نو د SHO صاحب د یقین دهانۍ نه پس مونږ انشاءالله دا کوشش کوو او دا خپل احتجاج چې کوم دی ختمو. ټول خپل کلي ته وایو چې مطلب د احتجاج په دې ټایم باندې ختم کړي. انشاءالله ختمو. DSP صاحب هم راورسېد. رحمان رحیم. وقوه چې شوې ده نو وقوه کې د منټونو په حساب په 15 منټه کې دننه چې دې تر څو کټ کې دغه چو نو زه موقع له را رسېدلی یم. د هغې نه علاوه د ملزم د نیوو خبره ده نو په ملزم ما په ګنټه کې نیمه ګنټه ملا نه وه چې دې سره ما هسپتال سره رابطه کولم یا د هغه بیا په کور ته رسېدلی یم چاپه مې پرې والې ده. ملزم ټیک دی چې نه دی ګرفتار شوی خو کلاشونکوف سره د 4 چارجرو سره د ګټې سره دغه عامې برآمد کړی دی. د دغه نه علاوه بیا دې خلکو سره زه پلین وم چېرې دې قانوني پیچیدګۍ کې سبا دې ته څه مسله نه وي نو دې ته ما علالاعلان په پیغام ویلي اوس هم ورته وایم چې کوم FIR مې اعلان کړی دی نو تاسو خپل وکیل سره پردي وکیل سره که د چا جج سره چا سره ډسکس کړئ که په دې کې داسې کمی چې د ویښته برابر دی مې پکې پرېښي نو بیا ما ته ووایه چې وایي په هغه پرچه کې دغه ځای کمی راغلی دی نو دغه راته ووایه. د هغې نه علاوه دې سره زه بیا بذات خود چې پشاور کې ډیت شوی دی نو داسې مقرري مې نه ده کړې چې دلته وده یم. ما په سړي پسې منډې تړلې کوشش کوو لګیا وم په دې دوران کې اطلاع وشوه نو دې له راغلی یم. دې سره په هسپتال کې تر هغه ټیمه چې دې قانوني کم د دې حق وه چې عامې پوره کړې زیاته مې رسولی دی نو بیا د دې نه زه تللی یم او بیا هم دې سره زه تقریبا د 12 نیمو 1-2 پورې اخري په 1 بجه باندې دغه ماما سره چې دې لړل دې سره زه په رابطه کوم او دغسې په ملزم پسې په هغه کاتو باندې روان وم. بل چې کوم د ملزم د نیوو څه پروګرام دی څه څیز موږ ته پکار دی څه ریکوایرمنټ دی په هغې کې ما منډه تړله کړې ده. هغه ما د بابا سره او د ده ماما سره دې سره ما هلته ډسکس کړه او خپل چې څه څه مې کړي عام ورته کلیر کړه. بعضې خبرې په دې کې سبا تفتیش ته یا ده ته د مقدمې ته نقصان رسي نو بعضې خبرې په دې د کولې نه هغه ما دې سره زباني وکړې دي په دې باندې